بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو او کتونکو دوستانو السلام علیکم. زه یم ھومیوپیتھک ډاکټر ولی خان او دا وخت زه د خپل کلینیک زید ھومیوپیتھک کمپلیکس چوټا سمربا حاجی لونګ باجوړ نه تاسو ته مخاطب یم. زموږ د کلینیک نمبر دی 0300 398 0054. زمونږ د نن موضوع ده بیډ ویټینګ، یعنی ماشومان چې په کټ کې تشې میتیزې کوي. ماشومان په کټ کې تشې میتیزې چې کوي دا یو غیر اختیاري عمل دی او ماشومانو ته څه پته نه لګي چې هغه کله په کټ کې تشې میتیزې کوي. عام طور باندې د 6 کالو د عمره پورې ماشومان په کټ کې تشې میتیزې کوي او کله چې ماشوم د 15 نه د 20 کالو د عمر په منځ کې دا تشې میتیزې کوي، نو نه دا یوازې نه د ماشوم لپاره تکلیف ده وي بلکې د والدین لپاره هم تکلیف ده وي. ماشومان چې په کټ کې تشې میتیزې کوي نو دا موږ په 2 حصو کې تقسیمو. یو ته موږ پرایمري بیډ ویټینګ او یو ته سیکنډري بیډ ویټینګ. پرایمري بیډ ویټینګ هغه وي چې هغه کې ماشوم په تسلسل سره د څه عمره پورې تشې میتیزې کوي، یعنی میتیزې د سټارټ نه کوي په کټ کې د خوب په دوران کې. او سیکنډري بیډ ویټینګ موږ دې ته وایو چې ماشوم اوله تشې میتیزې نه کوي، یعنی دا عادت یې نه وي چې تشې میتیزې په کټ کې وکړي، خو څه موده پس یا څو کاله پس هغه په کټ کې تشې میتیزې کول شروع کړي. د ماشومانو په کټ کې د تشو میتیزو کولو ډیر وجوهات دي او د ټول نه غټه وجه چې دا هغه د ماشومانو د مثانې د سایز کموالی دی. ماشوم چې څنګه غټیږي نو هغسې دغه مثانه هم غټیږي، خو په بعضې ماشومانو کې چې ماشوم غټیږي نو په هغه رفتار سره د ماشوم هغه مثانه نه غټیږي او ماشوم غټ وي، تشې میتیزې ډېرې پیدا کیږي او دغه مثانه کې دومره اهلیت نه وي، دومره میتیزې هغه نشي اکوموډیټ کولی، نو د دغه وجې نه ماشوم په کټ کې تشې میتیزې کوي. بله غټه وجه د هارمون امبیلنس دی. زمونږ په وجود کې یو خاص قسم هارمون دی چې هغه ته مونږ انټي ډایورټیک هارمون وو او د دې هارمون کار دا وي چې هغه زمونږ د تشو میتیزو پراډکشن چې کوم دی هغه کنټرول کوي. کله چې دغه هارمون په مقدار کې سیوا وي نو زمونږ تشې میتیزې په کم مقدار کې پیدا کیږي او چې کله دغه هارمون لیول کم وي نو زمونږ تشې میتیزې زیاتې پیدا کیږي. نو په ځینې ماشومانو کې دغه هارمون پوره نه پیدا کیږي، لیول یې کم وي او تشې میتیزې زیاتې پیدا کیږي، نو دغه وجې نه ماشوم په کټ کې تشې میتیزې کوي. بله وجه د تشې میتیزو د ماشومانو دا ده چې یو ټي آی مثلا ماشومانو ته د تشې میتیزو د لارو انفیکشن وشي، زخم وشي، نو دغه وجې نه هم ماشومان په کټ کې تشې میتیزې کوي. بله وجه یې سلیپ اپنیا ده. دا داسې بیماری وي چې په دې کې ماشوم ساه چې کوم ده هغه ډسټرب کیږي. مثلا دغه ماشوم که چېرته ټانسلي وي یا ایډیناید ګلینډز غټ شوي وي نو دا په خوب کې ساه پوره نشي اخیستلی او بیا زمونږ وجود او خاص کر دماغو ته د اکسیجن کمی راځي، نو دغه ماشوم په جټکې سره په خوب کې را بیداریږي او دا هم د تشې میتیزو یو سبب دی. د دې نه علاوه ډایبیټس چې کوم دی، کوم ماشومان ته چې په پیدایشي طور باندې د شوګر بیماری وي نو هغه ماشومان هم په کټ کې تشې میتیزې کوي. د دې سره سره کوم ماشومان چې دایمي طور باندې قبض لري، دایمي قبض وي، نو دا ماشومان هم په کټ کې تشې میتیزې کوي. بله وجه فیملی هسټري ده. د کومو ماشومانو مور او پلار چې په خپل وړکتوب کې په کټ کې تشې میتیزې کولې نو 70% چانسز دا دي چې د هغو بچي به هم په کټ کې تشې میتیزې کوي. د دې سره سره د ماشومانو ذهني بیماری وي چې هغه ته موږ اټینشن ډیفیشنټ وو یا ورته هایپر اکټیویټي ډس آرډر وو، د دې وجې نه هم ماشومان په کټ کې تشې میتیزې کوي. بل د ماشومانو په مثانه کې چې کوم اعصاب وي، کوم نرو وي چې هغه دماغو ته دا پیغام رسوي چې اوس مثانه د تشې میتیزو نه ډکه شوې ده او تشې میتیزې وکړه، نو هغه میچور نه وي، هغه نروز میچور شوي نه وي، پوره ډیولپ شوي نه وي، نو چې کله د ماشوم بلیډر ډک وي، مثانه د تشې میتیزو نه ډکه شي، نو ماشوم ته دا پته نه لګي چې زما مثانه د تشې میتیزو نه ډکه ده او د دغه وجې نه ماشوم هم د شپې په کټ کې تشې میتیزې کوي. بل ماشومانو کې د خاص کر ماښام او د شپې د تشې میتیزو مقدار په زیات مقدار کې پیدا کیږي او د دې وجې نه ماشومان په کټ کې تشې میتیزې کوي. سټرس
د ماشومانو ذهني دباو، د ماشومانو یره، دا هم د دې سبب جوړېدی شي چې ماشوم په کټ کې تشې میتیزې وکړي. کم ماشومان چې په کټ کې تشې میتیزې کوي نو هغو ته په کار دي او د هغو والدین ته په کار دي چې دغه ماشومانو ته د شپې د ټایم نه، د ماښام نه وروسته اوبه نه ورکوي، یا که ورکوي نو کم یې څکي، بل چای دې نه څکي، د چای نه د اجتناب وکړي. او دا ماشومان د 15 منټه د وده کېدو نه مخکې خامخا تشې میتیزې کوي. والدین ته په کار دي چې دغه ماشومان په دې راضي کړي، په دې انکرج کړي چې هغه د وده کېدو نه مخکې تشې میتیزې وکړي. دې ماشومان ته سزا ورکول او غوسه کول هم نه دي په کار، ځکه چې دا غیر اختیاري طور باندې بیماري ده او دا د ماشومانو په عمر کې وي. نو ماشومانو وهل نه دي په کار، هغو ته غوسه نه درکول په کار. او کم والدین چې یخ وي او ماشوم یې تشې میتیزې په کټ کې کوي او د شپې والدین یخ وي، نو د خپل ماشوم دې د خوبه راپاڅوي چې هغه تشې میتیزې کوي، نو هغه به د دې عادت نه واوري. په ھومیوپیتھک کې د بیډ ویټنګ ډېر بهترین علاج موجود دی او د یو څو ورځو د علاج سره ماشوم د دغه عادت نه اوښتلی شي. ډاکټر ایورسنګ چې کومې دوايانې ریکومنډ کړي دي د دې ماشومانو لپاره، کوم چې تشې میتیزې کوي، نو سلفر په 200 پوټنسۍ کې یو خوراک د سهار نه 15 قطرې او د هفتې باقي 6 ورځې چې دي په هغه کې سالډیګو 30 او اکویزیټم 30 15 قطرې سهار غرمه ماښام. بیا ډاکټر بوننګسن چې کوم دی هغه سی پی آر ریکومنډ کړي ده په 30 کې 15 قطرې سهار، 15 غرمه، 15 ماښام. او ډاکټر ډبلیو ای ډي وي چې دی هغه کاسټیکم ریکومنډ کړی دی په 30 پوټنسۍ کې 15 قطرې سهار، 15 غرمه، 15 ماښام. به هر حال په ھومیوپیتھک کې د بیډ ویټنګ بهترین علاج موجود دی او د لږو ورځو په علاج سره دا ماشوم د دې عادت نه بچ کېدی شي چې هغه بیا په کټ کې تشې میتیزې نه کوي. تھینک یو جی، مننه، شکریه. د خپل صحت خیال ساتئ. السلام علیکم.